अभी आप देख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा होटल बह चुके हैं, घर बह चुके हैं, रोड और 130 किलोमीटर रोड है, पुल हैं, और अभी अभी जो दूर दराज इलाके वहाँ से अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ये डिज़ास्टर नीड जो असेसमेंट जो होगी तो उसमें अभी टाइम लगेगा, जब वो इंशाल्लाह कंपाइल हो जाएगा तो फिर आपके साथ वो करेंगे। सर डिजास्टर मैनेजमेंट چې زموږ کوم دی نو دا زموږ د حکومت یو ټیک ټاک یو باقاعده محکمه ده. د هغې دپاره د ډسټرکټ لیول پورې خلک موجود دي. نو زموږ د هغې طریقه کار دی چې په ډیزاسټر مینجمنټ کې اولنی سټپ دی چې کوم خلک په دغه سخته کې ګیر دي، اول د هغه ځای نه هغه راوباسو چې د هغوی ژوندونه بچي. هغې نه بعد بیا موږ ګورو چې یاره که هغو ته خوراک کمی چې هغه ورته ورسوو. درېیمه خبره بیا دی چې کوم د رابطې پلونه یا سړکونه یا د چا کورونه وران شوي چې هغو ته تنبو ورکړو، هغه روډونه بحال کړو، چې کوم هغه مطلب خټې او دی راوړي چې هغه پاکې کړو. نو په هغې ټولو باندې کار شروع دی. میونسپل کمیټۍ، ټي ایم ایز، ډبلیو سی سی، ټول ایډمنسټریشن په هغې باندې لګیا دی. کوشش مونږ کړی دی. پرون ماته کمشنر صاحب ویل چې ایون کوم علاقې کې چې لکه د سیلاب تباهکاري کومه ده لکه بونیر، هغه علاقو نه هم سټاف راغوښتی دی او تاسو وینئ چې دا تاسو دا علاقه ټول په 2-3 ورځو کې بحال شوه. نو کوشش کوو انشاءالله چې هفته کې دننه دا ژوند بیا واپس نارمل شي ته راوړي. هلته کې زموږ نن نه د چیف منسټر صاحب چې کوم خپل مطلب د سرکاري هلیکاپټر و، هغه MI-17 هلیکاپټر دی، ډېر غټ هلیکاپټر دی. هغه سهار نه لګیا دی، خپل ځي کالام ته ځي، دې طرف نه خوراک وړي او هغه هلته چې کوم تقریبا 1500 سیلانیان لکه پاتې دي، نو هغه طرف نه هغه ځان سره راوړي. او کمشنر صاحب سره ما خبرې وشوې، نو هغه وایي چې هغه د GOC صاحب سره او د آرمي سره په رابطه کې دی. امید لرو چې سبا پورې د آرمي ټرانسپورټ هلیکاپټر هم په هغې کې شامل شي او دا کسان هم 2-3 ورځې کې ټول راوباسو.